السلام علیکم ستړي مشي وکیل خان ما دا ټیم کې د پنسلوینیا ریاست سریبالول سیمه کې موجود یم موږ ته معلومات رسیدلي دي چې دلته یو کس ته توانی نومې دی په دې فیسبوک باندې انتهایی وایرل دی او لکه د تورګل په شان کار کوي نو ګرځو پسې که چې دا پیدام کو نو تاسو ته ښایو توانی ګورو تپوس کوو وروره توانی پیژنې توانی څوک دی توانی د پاکستان تحریک انصاف یو ډېر زوړ ورکر دی او د پارټۍ دپاره ډېرې قربانۍ نه دي او دا سعادت خان توانی سعادت خان سعادت دی جی جی صحیح ده ښه تاسو موږ یو دوه خبرې کوو توانی صاحب دا راته ووایه تاسو خبرې کړي دي تا ته نوټس میلاو شوی دی او بای په جیو هم ته او پار چینل باندې ته تاسو خبرې کې مسله څه ده تاسو هایلایټ کې چې بای د خلک تا پسې راپسې دی او ته وایرلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم راول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دونه وخت کې په روډ باندې زه روان وم او تاسو مخې ته راغلې مهرباني جی داسې خبره ده زمونږ د ضلع مردان چې کم پارلیمنټیرین دي ما په ویډیو کې څه داسې غلطه خبره هم نه ده کړې ما صرف د خان صاحب نه دا مطالبه کړې چې خان صاحب دا خلک چې دي دوی نه لږه پوښتنه وکړه چې آیا دوی سره دا ورکر ولې پېښور ته لا نه په هغه وخت کې تقریبا 10 ساړه 10 11 بجې وي چې په ګروپونو کې یو میسج چلیدو چې هغه زما د ضلعي صدر مجاهد خان چې شاب راوځي او الله اکبر او جهاد لزو او ازادي دا کو نو هغه کې څوک تقریبا لا نړل ډیر ورکر لا نړل نو راول خو زه دام نه کوم چې زما پارټۍ کې د خان صاحب نه دا مطالبه کو چې ته مالکو صدر جوړې کو ته جی اس جوړې عمر لا هغه سړی جوړې یو خو د پارلیمنټیرین دی کې حق نشته په تنظیم کې دا به ام پی ایم راځي دا به ایم ایم راځي د سبا وزارت ته می او د سبا د ضلعي صدارت ته می او د یو جنرال سیکریټري می دا خو به پارټي نشو دا خو شاید حقان عباسی ته په مریم نواز د لاندې کار نه کوي دسه په ان پی کې هم خلک وایي چې باچا خان بابا د کور پارټي دی او دا د پلان کې صدر کوډینګ نو موږ خو دا پارټي عمران خان په انصاف په نوم جوړه کړې موږ چې د انصاف موږ ته میلاوي چې موږ د ورکر تم څه حق میلاو شي نو ما خبره کړ چې دوی تللی دي او نه دي دوی سره ورکر نه دی نو آیا خان صاحب ته زما دا درخواست چې دوی خلاف د کاروایی وشي چې دوی ولې ورکر راوینېسته خو دوی نه ورکر خپه دی که نوکرۍ راغلي دي او خان صاحب ته دا خبره کومه عاطف خان دې واوري عاطف خان دې واوري او منسټر علي محمد خان دې واوري علي محمد خان مو چې موږ د کرپشن خلاف لکه په میډیا عاطف خان ډېر راځي او علي محمد خان ډېر راځي نو علي محمد خان ته زم چې بل چې دلته په مردان کې 31 سیټونه د نرسنګ د زنانو او ستا د پارټۍ امپیاګان ولګېدل په هغې 15 او شپږ په خپل منځ کې تقسیم کړل د نرسنګ په ځای باندې هلکان واخیستله نو دا کرپشن نه داسې شی دي دلته سریعام نوکرۍ خرڅېږي دا کرپشن نه نسی شی دي هغه بیا هغه زوړ نظام دی نوی غوسه نشته دی تبدیلي نامه باندې عوامو دوی له اوټ ورکړی موږ له اوټ راکړی دی نو دا خو تبدیلي نه شوه چې زما امپیاګان د کروڑپتیان شي مخکې به لوبیا خوړله او اوس په ګډم نه رضا کېږي نو دا خو تبدیلي نه ده ته به خان صاحب ته د خپل موقف په څنګه وړاندې کې چې دلته کمی په لوور سطح باندې په ضلع مردان کې چې کم دلته منتخب کسانو هغې د خپلو کسانو په ذریعه سورانې کړی دی یا دغه کړی دی دا به ته څنګه خان صاحب ته رسې چې ته به باقاعده خان صاحب پویا کې چې بنیادي مسلې دلته دا دي نو دا به ته څنګه کې بله خبره دا د ملګري چې دلته اوس هم یو سټرګل شروع دی اوس دا لکه هغوی خو ځمکې نه اسمان ته ورسېدل اوس د دلته په مردان کې ارګنایزینګ کمیټي جوړه شوې ده په هغې کې دا هر ځینه خلک شته دی لکه موږ خبرېږو اوس پکې دا میسیجونه کېږي چې موږ به په جوماتونو کې قرآنونه خورو دا به کوو هغه به کوو نو چې تاسو خو شی وو نو اوس قرآن چې وخوري نو سړی غلا وکړي خلکو د قرآن ته غاړه ایښي چې زه غلا کوم او که سبا چا قرآن راکوه نو قرآن به خورم نو دوی خو شی روپۍ ووالي خیر د عاطف خان دې دغه ځای ته په میډیا باندې مخامخ راشي په پریس کانفرنس کې علي محمد دې راشي دا نور امپیاګان دې راشي 2013 نه د دوی سره سو په 2013 کې او په 2022-23 اوس چالو دی
په 23 کې دوی اساسي تاسو وګورئ چې آیا تاسو هم میډیا ولې تاسو ته هم پته چې دوی مخکې څه پوزیشن او نن څه پوزیشن دی او زمونږ د ورکر څه پوزیشن دی ورکر دوی د دیوال سره ولګو چې کم زما خو ورکران دی هغه دیوال سره ولګو چې کوم رشتہ دار دي کو تاسو یو راځي زمون په یو سکول او په یو هسپتال او په یو کالج کې وګرځوم چې آیا دا سړی زما د حلقې دی کنه دی دا خو د بار نه راغلی او دلته راته نوکر شوی آیا دا پس شوی خو په پیسو به شوی کړه لکه زه ته اوس ویم چې د پبون هم خلک راغلي دلته نوکران شوي نو دا زما حق دی پبو ته ځي دا امپیاګان د نران شي دوی په نوخار کې یو کلاس پور وکړي که نو زما حق د زما د حلقې حق یا زما د ذلې حق بار سړی ته ملاویږي دا خو ناجیه ده دا خو ورکر سره زیاتې ده زما د پاکستان تحریک انصاف ورکر سره که تاسو کو تورګل نومې کس تن په سوات کې ډېر مهم پوسټونه کوي س ویډیوګانې هم ورکوي په ډرون باندې باقاعده هلته چې کم کسان ایم ان ای ایم پی ایز منسټران او وزیر اعلی هم پاتې شوي دی کورونو تصویرانې په میډیا باندې یا په ډرون په ذریعه ورکوي د خلکو چې د هر ځای نه ورکوي تورګل بیا احتجاج هم وکړو نو لکه ښکاري داسې چې تورګل کمې خبرې او کمې اترې راوباسي نو سعد خان توانی تاسو څه وایي چې هغه خبرې لکه رښتیا دي تاسو څه خبرې کوي دا خبرې خو یو شانتي دي غونډې زه بالکل تورګل سره کو د مردان دی کو د بنیر دی کو د سوات تورګل دی او که لانجمار زمونږ د مردان دی زه د هغوی د خبرو ټولو سره اتفاق کوم زه به تاسو ته داسې د ځایونه اوس هم وښیم په دې خپله حلقه کې هم درته ښیم په دې ټوله ضلع کې درته ښیم چې کروڑونو روپو غبن شوی دی ځای په ځای باندې شته کو ثبوتونه هم څوک غواړي زمونږ د مردان زمونږ یو ملګری پاکستان تحریک انصاف سینیر ملګری محمد نعیم بھائی هغه بیګم په یو ګروپ کې لګو چې ما څه د 66 کروڑ روپو د کرپشن داغه پروت دی څوک شته چې زه ول ورکم د کرپشن دا ثبوتونه 66 کروڑ روپو نو آیا عاطف خان لدانې دی په کار چې اوس را پاسې محمد نعیم راو غواړي چې تلاشه ماته د کرپشن وخایي عاطف خان دې موږ سکینی د ورکر سره دی کینی چې کم ځای کې دا نوکرۍ شوي دي دا پس دغه باندې شوي دي امپیاګان کینی ما دې ورته کینی دا ټول امپیاګان دي کینی او ما دې راوغواړي او داسې نور ملګري چې کم ملګري موږ ورته یو شی په ګوته کو چې بلا بچی دا شی تا د کم ځای نه راوړو تا پټی خرڅ کو کټی دې خرڅ کو سخی دې خرڅ کو تاسو شی وکړو او لومبۍ خبره خو دا ده موږ چې عمران خان له ووټ کله ورکوو به که نه نو موږ ته یو خبره کېدله خان صاحب به ویل چې زما ایم پی ای به کاروبار نه کوي دوی به قانون سازي کوي دا خبره بس تاسو میډیا په نظر کې چې دا خبره خان صاحب کړې وه چې زما ایم پی ای ایم ان ای به کاروبار نه کوي نو دلته خو زمونږ امپیاګان چرګان هم خرڅوي دونه کاروبار د هغوی وسیع شوی دی دا څنګه خان صاحب خبره دوی د خان صاحب یوه خبره هم نه لاګو کوي دلته